سلامونه ملګرو ډېر بد خبر دا چې په بڼه کې 12 جنازې لنډه ده خو دا مولوي صاحب وایي چې دا د اعمالو وجه ده زموږ ستاسو نو مولوي صاحب ته بیخي رښتینې وایي ځکه چې ملایان په منبر کې کښېنېږي هغه مړ فرعون خنزیر دله یادوي چې کوم څو سوه کاله مخکې مړ سوی ده خو دغه په ژوندي فرعون باندې ته خبره نه کوي ولې هغه مړ فرعون ځکه یادوي چې پوهېږي چې دغه په ما پورې نشي راپاڅېدلی هغه د دې نړۍ څخه تللی دی دوغس ته خو په دې ژوندي ظالم او جابر باندې ته خبره نشي کولی ولې پوهېږي چې په دې کې به ماته ضرر ورسي زه جیل ته لاړ شم ماته به تکلیف راورسي ماته به چې کوم د نور څه نقصان راورسي ته پوهېږي مولوي صاحب چې دا څومره لویه ګناه ده په ظلم او په جبر پاتې کېدل ته پوهېږي څومره ګناه ده مولوي صاحب د ظلم او په جبر په دغه باندې چوپ پاتې کېدل د ظالم سره سات ورکول باندې الله پاک چې کوم دی د قومونو څخه شادوګانې هم جوړې کړي مولوي صاحب ته دا په ځای د دې چې دغه ظالم جابر نوم واخلي د هغه قاتل نوم واخلي چې کوم په اسلام کې هم هغه ته سزا ورکول دي هغه پانسي کول دي او هغه د دې نړۍ څخه خبره کول دي په ځای د دې چې ته د هغه سزاوي خلکو ته بیان کړي په ځای د دې چې څوک په یو ریاست کې مړ شي او د هغې ذمہوار څوک دی په ځای د دې چې ته د هغه کس نوم واخلي چې آیا چې یو ماشوم یو ځوان مړ شي څوک چې مړ کړي چې آیا د هغه قاتل مجرم معلوم نشي د هغه ذمہوار څوک دی ریاست دی که نه دی خو ته دغه نوم نشي اخیستلی ته پوهېږي چې تا ته به تکلیف ورسي او موږ هم در باندې پوهېږو مولوي صاحب نه به رښتینې خبرې به کوو پټول به نه کوو مولوي صاحب ته په منبر کښېنېږي په ځای د دې چې په ولس کې شعور او پوهه راولي ولس پوهه کړي چې په دې باندې څه قصې د اسلامي حکم چې څه هم راغلی هغه ورته وایي خو ته نسي ویلی نو ته په دغه باندې چپ پاتې کېږي دا د لوی ظلم دی ستاسو هغه چې کوم شهید بله ورځ یې درته مړ کړو حمیدالحق نامې کس چې کوم و هغه چې مړ سو هغه د آیا د دغه مدرسې والا اعمالو یا د بل چا اعمالو مولوي صاحب سترګې مه پټوه د قاتل نوم واخله د مجرم نوم واخله د ظالم نوم واخله دغه غیرت وکړه دغه ننګ وکړه.